फहाशी फहाशी बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो دا الله پاک د قهر نه مونږ یریږو پوه شو که نه که کوم وخت یې په مونږ باندې دا د اسمان نه دا ګلۍ را واره کړه که نه دا دومره کاڼي دا کومه پاشي چې په دې مینګوره کې شروع ده زما په خدای قسم ده چې په دې ځمکه مونږ وننوتل چې دې شنه ای سواتیانو رایق شئ د خدای مسلمانه زمونږ سره دا څه کېږي په دې ملک کې دا خو روغه علاقه ولاړه افغانده شوه واړه ماشومانان یې خراب کړو دا دنیا یې ټوله خرابه کړه دا حل زمونږ دی دا خو خبره ده موږ حکومت ته د خدای په خاطر خواست کوو چې رو د دې ګندګۍ نه موږ د مکې د خدای په خاطر که ونه شو نو بیا به دا قوم راوځي او چې څه یې وکړو بیا به کېږي یاد دهاني ورکوو چې د خدای لپاره دا قوم په ازمېښت کې ما شوی دا څه د ګپ خبره نه ده موږ خپله وینه بیاو خپل سرونه بیاو خو دلته انشاءالله دا فحاشي نه بنو هلکه فحاشي منئ فحاشي منئ فحاشي منئ قسم په خدای چې خپل سرونه م قربانوو او هغه وخت رانولو چې بل ګریوان ته زموږ لاس لاړ شي بیا به وګورو چې څو پخېږي لہذا موږ سوال کوو منت کوو زاري کوو چې دا سوات او دا مینګوره که په مینګور کې په هر ځای کې دا معامله ده دا د فوراً بند کړی شي انتظامیه د خپل هغه قانوني ذمہواري پوره کړي موږ دا ملک د اسلام په نوم آزاد شوی دی دا کې مسلمانان دي او خصوصا زموږ د پښتنو په علاقه کې اسلام باندې موږ مین یو په اسلام موږ څه ورکوو موږ د الله د قهر نه یریږو لہذا موږ په عذاب کې مبتلا یو زموږ د عذاب چې دی اوچت شي په وطکي باندې د کاڼو باران وشي دا زموږ د ایمان دا زموږ د اسلام دا زموږ د غیرت تقاضا ده موږ په دې ځمکه باندې فحاشي اوریاني هغه په هر صورت کې هغه موږ نه منو او که دا کسان چې کوم دی که نه په دې خواجه سرو کې داسې کسان هم دي چې هغوی چې کوم دی په تبلیغ کې وخت لګولی دی او د هغوی زندګیانې بدل شوي دي زه دې ته دا اپیل کوم چې دې مهرباني وکړي او په تبلیغ کې 4 میاشتې ولګئ انشاءالله چې کوم دی د دې زندګي به بدله شي په خپله به دې چې کوم دی ټیک ټاک شي کومه فحاشي چې د خواجه سراو نه خورېږي موږ د دې خلاف راوتي یو مظاهره مخکې هم کړې ده او دا یو زموږ اخرنۍ مظاهره ده د دې مظاهرې د وجې نه کوم چې زموږ د شادرې ماشومان دي جوانان دي دا جوانان نن سبا په دې فحاشۍ باندې خرابېږي موږ د حکومت ته پرزور اپیل کوو چې دا فحاشي دې فوراً بند کړی شي او که چېرته دا فحاشي بند نه کړی شوه زموږ د دې موجوده مظاهرې د وجې نه نو موږ به بیا په انتهایي قدم اوچتولو باندې مجبوره شو چې دا ذمہواري به بیا په موجوده حکومت وي او په موجوده انتظامیه به وي حکومت ته موږ دا خبره ونه منله دا خواجه سرایي د دې شادرې نه خصوصا د شادرې نه بالخصوص د مینګورې نه انشاءالله موږ بیا یې پرزور منظمت کوو او د حکومتي وخت ته خاص کر کمشنر صاحب ته او ډي سي صاحب ته موږ دا عرض کوو درخواست کوو سوال ورته کوو چې مهرباني وکړئ او دا زموږ د حل په حل رام وکړئ زموږ د بچو مستقبل مطالبه وکوئ زموږ د بچو مستقبل روښانه کړئ دلته ښکلی خلک اوسېږي سب خلک اوسېږي مهرباني وکړئ دا ماحول موږ ته دلته ختم کړئ که ونه شوه نو انشاءالله بیا زه تاسو ته یم دا به یو موږ ډنډبردار جلوس راوباسو او په دې کورونه به ورځو او انشاءالله چې دا به د هغې ذمہوار به بیا موجوده حکومت